الله رب العزت من او تاسو له دا زندگی را کړې ده، د دې زندګۍ مالک الله دی. من او تاسو د دې زندګۍ امانتګر یو، من او تاسو د دې زندګۍ پیدا کوونکي نه یو. دا زندگی الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله وی دا یاد لرئ، دا ژوند ما پیدا کړی دی او دا مرګم ما پیدا کړی دی او څه دپاره پیدا کړی دی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. مونږ ګورو چې تاسو کې څوک حسین عمل کوي. نو د عمل دپاره الله دنیا ورکړې ده او د حساب کتاب دپاره الله به مرګ راولي او بیا به د هغې نه پس چې کوم دی ثم یبعثکم یوم القیامه، بیا به الله رب عزت د قیامت په ورځ دوباره را ژوندي کوي. د انسان ختمېدل نشته، د انسان تبدیلیانی دي، کله یو شکل کی، کله بل شکل کی، کله بل شکل کی. دنیا کې یو چیزم په خپل شکل باندې نه بدلیږي، را بدلیږي. او د دې یو څو وجې دي الله قرآن پاک کې بیان کړي. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. وی تاسو ته پته شته دا شپه زه ولې بدلوم، ورځ په شپې ولې بدلوم، شپه په ورځ ولې بدلوم، او دغه دنیا کې دا ډیر څیزونه زه بدلوم را بدلوم. وی هوښیارانو دپاره په دې کې ډېرې غټې نښې دي. قمقل سړی دې ته نه ګوري. قمقل سړی خوشحالېږي غټ شومه، لوی شومه، ترقي راله، مالداره شومه. الله رب العزت دا ډېر د عبرت شی دی او دا ستا جرلې کټکۍ لګی دی عارضي. او کوم څه چې د چا جرلې کټکۍ هغې ته څوک خوشحالېږي نه. اگر چې عزتمندو یو ونه د هغه ته کټکې او هغې سره د هغې څانګې وده کوي، بیا هم چې هغه ونه کټکې نو هغه داسې کرچار کوي، چغې وایي چې څانګې را ماتې داسې کړسارې خیږي. دغه شان انسان به ماتیږي او عزتمندو د ده د اعضا به کمزوري کیږي او تر دې پورې د ده اعضا به موجودي دي کې به حرکت ختم شي. خدا به عارضي طور سره څنګه چې اونې نه موږ څانګې کټ کړو بیا وده وکړي، دغه شان دا انسان به دې ځمکه کې څه وخته پورې پرېږدي، دا به بیا دوباره راپاسېږي، بیا به وده کوي. کافرانو ویل دا به څنګه راپاسېږي؟ انا اذا كنا عظاما نخرا، مونږ خو به وراسته اډوکي شو، مونږ خو به خاورې ری شو، نو مونږ به څنګه راپاسېږو؟ نو الله رب العزت ورته قرآن پاک کې فرمایي وایي ستاسو اول ځل پیدا کول د دې دویم ځل نه ډېر آسان دي. تاسو اول ځل ته سوچ نه کوئ چې ته بالکل نشت وې، چا پېژاندې هم نه چې فلانې سرکوزی څوک دی او ما تشته کړلې، نو دوباره را پیدا کول خدا خو ډېر آسان کار دی. نو د دې وجې نه عزتمندو د الله نه څوک تښتېدی نه شي، د الله نه څوک ورکېدی نه شي، د الله نه څوک هېرېدی نه شي. سړی وایي سیټ ته بشم، یو شان شکلونه دي مړه ما به پکې څه پېژني، دا قصه نشته. د دې لپاره الله دومره واړه واړه څیزونه جوړ کړي دي چې هغه واړه څیزونه هم تا معلومولی شي. ته خو لا نور یادې یو کیمره هم تا معلومولی شي چې انسان جوړه کړې کیمره ده. او دغه رنګ عزتمندو ته د اواز نه پېژان کېږي، پېژاندګلو ستا کېږي، د ډي این اے نه ستا معلومات کېږي. نو دا خو د انسانانو جوړ کړي څیزونه دي، دومره د انسان پته لګي. نو الله رب العزت سره خو ډېر لوی علم دی. یعلم ما فی الصدور، الله وایي دا زړه کې چې کوم سوچونه کې دا ماته ښکاري. موږ ته خپل زړه سوچونه نه ښکاري، ته ورته ګوره موږ ته ښکاري نه، محسوسېږي خو ښکاري نه. الله وایي ماته ښکاري چې ستا زړه کې دغه شی پروت دی. یعلم خائنة الاعین، ستا سترګو کې چې کوم ګړبړیشن راشي، فرق راشي، خلکو ته پکې حسد، کینه، بغض راشي، وایي ما ته دام ښکاري. او دغه رنګې ته چې نه وې ما ته معلوم وې، او ته چې نشت شي
او څه وخت دپاره ختم شي بیا هم ماته معلومي چې ته په کومه کومه ذره کې پروت یې. دا عجیبه خبره ده. انسان ذره ذره کېږي خو انسان راغلی هم د ذرو نه دی. نو دې وجې نه دا دې څوک نه وایي چې مثلا ذرې به څنګه راغونډېږي. ته شروع کې هم جوړ شوی هم داسې. موږ او تاسو ګلونو کې هم پراته وو، موږ او تاسو غنمو جوارو کې هم پراته وو، د دنیا په اوبو کې هم پراته وو. هغه عزتمندو هغه جوار د ځمکې نه د اوبو په ذریعه راوچت شو، هغې کې ورسره اوبه هم رالې، غنمو کې، ټماټرو، پیازو کې، انګورو کې، امونو کې هغه زموږ مور او پلار وخوړل. هغه ټول شیزونه د هغه بدن ته لاړ، د هغې نه بیا بل جسم جوړ شو، هغې نه بیا اوبه جوړې شوې، بېل قسمه اوبه جوړې شوې. بیا د هغې نه پس د مور په بدن کې جدا شکل کې وې. یخرج من بین الصلب والترائب، د مور د سینې نه د پلار د شا نه راووتې، هغه اوبه بیا یو ځای شوې، بیا ترې بل شکل جوړ شو، پرن وینه ترې جوړه شوه. بیا هغه د وینې نه چې کوم دی عزتمندو الله رب العزت اعضا جوړ کړه، غوښه یې جوړه کړه، بیا هغې کې روح واچولی شو. نو انسان جوړ شوی هم د ذرو نه دی او ذره ذره کېږي به او بیا به رایوځای کېږي. دې وجې نه د یو سړي قیصه راځي حدیثو کې، ډېر د الله نه یېرېدو، وایي زامنو ته وصیت وکړو چې کله زه مړ شمه زه د الله نه ډېر یېرېږم، نو ما قبر کې مه ښخوئ ځکه زه عذاب قبر نه ډېر یېرېږم. نو ما داسې چلو کوي، ما اوس وځوئ او ما ایره ایره کوي او سمندرونو کې او دریابونو کې او په هواګانو مې سیلی او لو کوي چې زما یو ذره یو طرف ته او بل ذره بل طرف ته وي. وایي دقه شانې هغه وصیت د هغوی هغه اولاد پوره کو. وایي الله رب العزت فرشتې راولېږلې چې واپس یې راغونډ کوي. نو په سکندونو کې هغوی هغه ټولې ذرې واپس راغونډې کړې. نو چې ذرې راغونډې کړې الله ته حاضر کو، ویلې لکه څه چلو؟ ویلې جی دا خو تا ډېر غلط کار کړی. ویل بلکل مې کړی، خو یا الله ستا د یېرې د وجې نه ډېر یېرېدم. نو الله وایي زه خو په دې قادر یم. بس وایي هغه ټایم کې هم دقه خبره زما ذهن کې راغله چې په دې به بچ شم او تا ته د حاضرۍ دپاره مې سترګې نه شوې مخامخ کولی. نو عزتمند وایي الله په دې باندې وبخلو چې زما نه دومره یېرېږي. یا زمونږ او ستاسو د نصیحت دپاره نبي علیه السلام دا خبره بیان کړه چې د الله نه څوک تښتېدی نه شي. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے انسانانو، اے جناتو، که ستاسو ذهن کې دا خبره راځي چې موږ به د الله نه وتښتو، نو فنفذو، ځئ لکه خواري وکئ وتښتئ. کوم طرف ته ځي؟ هر طرف ته د الله ځمکه، هر طرف ته د الله اسمان، هر طرف ته د الله اوبو، هر طرف ته د الله مخلوق دی. تښتېدی چېرته شي؟ د اوسپنو د فولادي سپلی پیدا کا او فولادي خپې پیدا کا چې د سره ستړي کېږي نه، خو داسې وخت به راشي دا فولادي خپې به هم دې ماتې شي، دا فولادي بوټان او سپلی به دې وسولیږي، زرې زرې به شي، ختمې به شي، خو د الله نه به ونه تښتې. نو چې ځي خلق وی ابازو لبرازی، ابازو نه الله زی لبرازی، واپس به الله زی لبرازی. نو دی وجه نه عزتمندو الله رب زمونږ او تاسو له لږ ټایم را کړی دی. یو سړي فرشتو ته یو 3 منټو دپاره درخواست وکړو، ما یو 3 منټو لپاره دنیا ته پرېږده او صرف 3 منټو کې ټول کار سازو. انسان که دا کارونه جوړوي نو صرف په 2-3 منټو کې هم جوړولی شي. دومره آسان کار دی، الله سره هر چا سره تعلق برابرولی شي. مثلا کفر شرک دې کړی دی، یو منټ کې ووایه الله تا ته مې توبه. فرضونه د باندې پاتې دي، حج، مونځ، فلانې فلانې فلانې، وصیت وکوې وروره یار دا کارونه رانه پاتې دي، او بل بچو ته ووایه خدای دپاره وکوئ، زما دې مال کې څه نه څه دغه ورکوئ، الله د سره ګزاره کوي. مونځونه د څه نه څه درجه کې د نه قبلوي، او په دې بل منټ کې ووایه چا سره مې ظلم کړی نو یا معافي وغواړه که نه ولیکه چې لکه ما باندې د چا حق دی، زما د مال نه دا ټول حق ادا کوي.
په 3 منټو کې ته الله راضي کولی شي، د 3 منټو نه کم کې هم راضي کولی شي. نو فرشتو ته وایي چې یو 3 منټ له مې پرېږدئ، ټول کار سازوم، ډېر وخت دنه نه غواړم، ګنټه نه غواړم، نیمه ګنټه نه غواړم. هغه ورته کلا، دا قرآن پاک آیات بالکل نه، یو خو نه، یو کلا بالکل نه. دا خبره به ونه کې په خوله دې دا خبره رانه شي، دا څه وی یعنی دې کې د سره امکان نشته، امپاسبل، بالکل دا پاسبل نه دي، ممکن نه دي. بے غریب هلته پروت دی، هسې یو خاکه پیش کوي، یو سره میلاویږي، هر یو سړی وایي، هر یو سړی هم دغه درخواست جمع کوي فرشتو دربار کې. مولوي صاحب راغلی، هغه درخواست جمع کو، وایي چې ما یو 3 منټو له پرېږده، زه به د خپل مقتدیان، خپل عزیز و اقارب، او زه به دا داسې وعظ به وکړم چې دا ټول خلک به بالکل په سیده لار باندې شي. ما د زړه نه بیان نه دی کړی، زه به ډېر د زړه نه خبره وکړم، ډېر د حکمت او د بصیرت خبرې به وکړم، او ډېر د غم نه ډکې او دردېدلې خبرې به وکړم، او داسې خبرې به وکړم ما خو ورسه په سترګو ولیدل چې د دې خلکو دا زړونه به بالکل نرم شي، او دا ټول خلک به الله سره سوله وکړي. ابا نه تعالی منبر درکړی شوی و، مسله درکړی شوې وه، ژبه درکړی شوې وه، قرآن حدیث دله درکړی شوي وو، بچې څومره دي کړي دي بس دغه دي، نور نشي کولی. وایي چې زه ښه کار دپاره ځم، وایي ښه کار دپاره هم تګ نشته، وایي ښه کار دپاره هم تګ نشته. پیغمبر عزتمندو الله رب العزت چې کوم وفات شوي دي هغه دوباره نه دي راژوندي کړي. عیسی علیه السلام دی، هغه ژوندی دی، راکوزېږي به. صرف قرآن پاک کې د یو پیغمبر نیم قصه ده، هغه الله رب العزت زمونږ او ستاسو د عبرت دپاره عزیر علیه السلام څه وخت دپاره مړ کړو، بیا راژوندی کړو، تاسو ته ښایي چې داسې زه کولی شم. د نمونې دپاره، سیمپل دپاره، چې لکه خلک وایي دا به څنګه کېږي، وایي پلانې مې کړی و که نه، بني اسرائیلو کې یو 80 کسان مړه شوي، واپس مې راوچت کړه، په دنیا کې هم کولی شم، خو دا عام دستور زما نه دی چې بس د چا خوښې بیا دوباره راژوند که، بس یو زندگی ده، یو پیره ده. نو بهرحال عزتمندو وکیل صاحب به حاضر شي، بیا به دا وکیل وایي جی 3 منټه له مې پرېږده، څه به وکړې؟ جی ما ډېر خلک چې کوم دی رټلي دي، ما ډېر د قاتلانو ملګرتوب کړی دی، ما ډېر وډېراګانو د بدماشانو مرسته کړې ده، زه یو 3-4 منټه غواړم چې دنیا ته لاړ شم او د جج مخامخ خپل اعتراف وکړم چې فلانې فلانې کیس ما ظلمن کړی دی، ما ته ښه پته وه چې دا قاتل دی، ما ته ښه پته وه دا ظالم دی، ما ته ښه پته وه دا جابر دی، ما بیا هم د یو څو ټکو دپاره د ده مرسته کړې وه، زه یو 3 منټو له راغلی ما، زه وایم چې دا فلانې فلانې بې قصوره وو، او دا ما چې د چا دپاره کیس کړی دا ټول قصوروار دي او ګیرې کوي، صرف 3 منټه له مې پرېږده چې زه هلته ویم. که ما په هغه عدالت کې پانسي کوي خیر دی، دوباره مې د پانسي کې خو پرېږده، د پانسۍ ته مې پرېږده، خو چې زما دا ګناه معاف شي، ما چې دا کوم ظلم کړی دي په دنیا کې ما نه د دې بدله واخیستلی شي، دلته را سره دوباره حساب ونه شي. ډاکټر به راشي عزتمندو، یو ډاکټر به حاضر شي، هغه به وایي ما یو 3 منټو له پرېږده، څه دپاره ځې؟ جي زما د غلط دوایي د وجې نه، د کمزوري دوایي د وجې نه ما ته ښه پته وه دا فلانۍ دوایي کار کوي، خو ما له د فلانۍ دوایي والا موټر را کړی و، د فلاني دوایي والا چې کوم دی زه بهر ملک ته په چکر بوتلی وم، د فلاني دوایي والا ماله چې کوم دی ډېر انعامات را کړي و، د انعام په نوم باندې زه خو یو هغه کپنیانو ته دا شیزونه واپس کوم، او دویم د هغه خلکو نه معافي غواړم چې چاته ما کمزوري دوایي ورکړې ده، او د هغوی نه زه خبر هم نن دلته لیکلي دي چې هغه خو زما د دوایي د وجې نه مړ شوی دی، دا خو نن دلته لیکلي دي. ډاکټر کش راکاږي دوایي ولیکي، هغه ته پته نه وي، هغه مریض چې کوم دی کور ته مو نه رسي، په لاره باندې خپې ټکوي او مړ شي، ده ته ښه پته وي چې هاي دوایي شته، د ښه کپنۍ والا دوایي شته، دا فلانۍ دوایي دسه شته، خو ده سره ټایم نشته دی، بس ما وایي د ده وخت پوره دی، او بس خپې چې کوم دی دغه کې دي قبر کې دي، دا اوس په دوایانو نه واپس کېږي، نو فیس دې ولې واغستو؟ او دا لیبارټرۍ کې دې ورته دا ټیسټونه یې ولې لیکل؟ مخکې نه به دې ورته ویلی وی چې وروره بس عمر دې نشته. نو عزتمندو دغه ډاکټران
دا نرسانی او دا لوی لوی عزتمندو د لیبارټرینو والا چې دا خاماران دي ډاکټران نه خاماران قصابان دا به بیا ډېر د الله مخې ته یا الله موږ معافي غواړو د دې خلکو نه داسې مریضان شته عزتمندو چې کورونو والا پې شل 10 لکه روپۍ لګولي دي او دا خبیثان ډاکټران د هغوی څه علاج نه کوي 10 لکه روپۍ 10 لکه روپۍ 15 لکه روپۍ دوی خوړلي دي یو بانه کوي بل بانه کوي بل بانه کوي یو انستیزیا والا غلط انجکشن لګولی دا بل وایي نه د هغه مخکې چې تا علاج کړی و زوړ مرض د پسې راوباسي وایي دا د هغې د وجې نه و نو 3 منټو له به ډاکټر صاحب وایي ما پرېږده اب وایي ته خو زندګي ورکوونکې وې ظالمه تا د خلکو زندګیانې اخیستې دي او تا صرف د یو مریض زندګي نه ده اخیستې کم کس له چې تا غلطه دوی ورکړې وه تا یې صحیح علاج نه و کړی تا ته پته شته هغه چې کله مړ شو د هغه ښځه کونډه شوه د هغه ښځه ستا د وجې نه سرتوره شوه او په کوڅو کې به کارونه نه کول په کوڅو کې به کارونه کول د هغه بچي یتیمانان شو او د هغه چې کوم دی رشته دارانو هغه د کور نه وویستله ویله زه ته خو په تا باندې موږ څه کوو ستا د وجې نه د ډاکټرانو د وجې نه ډېرې ښځې چې د هغوی مړونه مړه شي ورونه د پلار سر سایه لري شي لاړ شي عزتمندو هغه ښځې په چکلو کې کیني او ډمانې ته جوړې شي څوک د چا نه سما مرسته کوي یو ډاکټر به داسې نه وایي چې موږ خو صرف دا چوک د ده د وجې نه بېګال راځي څنګه چېرته عالم ما بیان کو نو د دې وجې نه عزتمندو دا یو کس به الله ته حاضرېږي یو ساینسدان یو سیاستدان به الله ته حاضر شي سکه چې زه یو 3 منټو لپاره ځم صرف دې خلکو ته یو دلپذیر تقریر کومه یو دلنشین تقریر کومه او خلکو ته ویمه چې د اقتدار دا کرسی په قبر کې په کار نه راځي او د اقتدار دا مزی او چرچی دا په قبر کې د عذابونو ذریعه جوړیږي ما ته اقتدار نه دی په کار 3 منټو لزه اقتدار لنظم نصیحت لازم وصیت لازم اقتدار لنظم او که څوک راله د ټولې دنیا بادشاهت هم راکوي الله زما دغه قبول نه دی نه علم ما خو هر څه په سترګو ولیدل نو د دې وجې نه عزتمندو دا لوی لوی ساینسدانان دا لوی لوی خاماران که هغه د فوج مشر دی که هغه د پولیس مشر دی که هغه د یو پارټۍ مشر دی څومره چې ستا ذمهواري ډېره هغو نه به د عذاب هم ډېري دا یاد لره څومره چې د چا ذمهواري ډېره هغو نه به ثواب هم ډېري څومره چې د چا ذمهواري ډېرې هغه شان به عذاب هم ډېري لکه پلار دی بچو تربیت یې کړی عالمان قاریان نیکعمله دکانداران بچي دي نو بدل به د قیامت پر درجه هم اوچتوي که یو بچی نه بل بچی به ځان سره بوځي بل به بوځي بل به بوځي بل به بوځي درجه به اوچتوي که ټول یې ښه بچي نو د پلار به په قیامت کې هم د ټولو نه اوچتي د دې بچو د اجر به هم دته میلاویږي دغه رنګ یو غټ پارټۍ والا عزتمندو کس دی او د هغه ښه پارټي ده او هغه ښه پارټي جوړه کړې نو د دې ټولو پارټي د دې فایده به دته قیامت پر ورځ میلاویږي خو عزتمندو که د ادارې مشر دی نو د ټولې ادارې تپوس به دې کېږي که د ملک مشر دی د ټول ملک به دې تپوس کېږي که د فوج مشر دی صرف د ملک نه د یو فوجي تپوس به دې کېږي که د پولیس مشر دی نو د یو تپوس به دې کېږي پارټیانو والا نه به دا نه چې صرف تا مونځ ته که نشته دا خو وړې خبرې دي هغوی باره کې د هغه نه پوره ملک تپوس کېږي دا کومې صوبې دی د هغې تپوس به دې کېږي د پارټۍ د یو ورکر تپوس به دې کېږي چې د حق ووټ تاله درکړی و تا په هغې څه کړي نو دې وجې نه عزتمندو مشرۍ ته ډېر مه خوشحالېږئ خصوصا چې تا کې عزتمندو صلاحیت نه نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی من ولی القضاء فقد ذبح بغیر سکین کم سړی ته چې قضا حواله شو قاضي شو مشر شو حاکم شو واکدار شو د عزتمندو سالس شو د جماعت د علاقې او دغه رنګې د مدرسې د یو کومبې فیملی مشر شو بدای د خدای نه ویریږي دا داسې شو لکه په الټه چاړه باندې حلال شو یا چاړه الټه کې یا مطلب دا دی په سټ د طرف نه حلال شو سټ د طرف نه چې شی حلالې زر نه حلالېږي هډوکي به ماتې به وروسته هغه ته راځې نو دا داسې شو لکه د سټ د طرف نه حلال شو
یا مطلب دی د چاړه په الټه طرف باندې حلال شو، د چاړې په الټه طرف چېرته سړی حلالېږي؟ څومره به هغه ټوپونه وایي چې ته په زور زور حلالې. نو د دې وجې نه عزتمندو الله موږ او تاسو له یو موقع را کړې ده. اوس هم ښه مزېدار وخت شته یو بل نه د معافۍ، که د پارټۍ مشر پارټي نه معافي وغواړه، که د ملک مشر ملک نه معافي وغواړه، که د فوج مشر فوج نه او د عوامو رعایه نه معافي وغواړه، که عالم د جماعت نه د مقتدیان نه معافي وغواړه، که مقتدي د جماعت مولوي صاحب نه معافي وغواړه، که پلار د بچو نه معافي وغواړه. قسم دې ډېر کسان موږ لیدلي دي د اسپتال په بیډونو باندې مریضان پراته او بیا راځي خپې نیسي وایي موږ معاف کا. خو د هغه په خوله کې دومره هغه نه عزت طاقت نه چې ده ته وایي چې بس معاف مې کړې، په رڼو رڼو سترګو ته ګوري، یو ځل راته ووایه چې معاف مې کړې، داسې غوږونو ته ګوتې یوسه او ورته په رڼو رڼو ګوري، داسې مې ورته نشي ویلی چې ته ما معاف کړې. یا یې زړه نه غواړي او یا یې وس طاقت د هغه هم نه چې تا ته وایي معاف کړی مې. او چې انسان په خپله تکلیف وي هغه ته بیا ستا د تکلیف احساس چېرته کېږي؟ ولې خیر شه هغه باندې په خپله سخته تېرېږي، هغه ته ستا هغه ټولې د ژوند هغه ترخې خبرې، هغه تروشي خبرې، هغه زیاتین تکلیفونه ټول را مخامخ شي. انسان چې مري د دې یو یو کس پکې پوره پوره حصه الله دنیا دارالاسباب جوړ کړي، وجني الله خو اسباب ولا د انسانان جوړیږي. لکه یو سړی چاقو باندې یو سړی ووایي که نه، که الله یې غواړي ساتي خو الله یې مړ کړي. نو ګوره سبب ولا د انسان جوړ شو، حقیقي سبب ولا الله دی. دا یاد لري عزتمندو، چرته هم چې چرته غلط کار کیږي، مړی کیږي، عرض کیږي، نو په دې کې زمونږ او ستاسو د ټولو څه نه څه ایسئ. مولا صحیح بیان نہیں کړی، پولیس والا صحیح تفتیش نہیں کړی، مور او پلار صحیح تربیت نہیں کړی، او الګ په خپله باندې چې کوم دی د ځان د صحیح کېدلو کوشش نہیں کړی، نو ټول پکې علاقې والا خو زمونږ پکې سویمه ده. ګاونډیان وایي زمونږ خو څه د پلار زوی نه دی. مولوي صاحب وایي زه به کم کم ته نصیحت کومه، او د تانې والا او د تحصیل والا خو هم په دې کې خیر دی چې څوک وانه کوي د هغوی پکې خیر دی. او مور او پلار وایي ما له زړه وچولو، او یا مور او پلار فارغ نه دي، زه مال وګټم که دوی ته نصیحتونه وکړم. او چې کوم کسان لږه ډېره خواري کوي، تبلیغ والا، مولیان، مدرسو والا، هغې پسې خلک خبرې کوي، وایي دا خپل چندو دپاره کوي او دا خپل مزو دپاره کوي. نو هغه لږ ډېر کسان چې لګي هغې غریبانان مې همت غزار کړي، وایي زه مړه هلکه عالم ستا پیسو دپاره څومره تنخوا ورکوي جومات کې؟ جي 10,000 یا 12,000 یا 8,000. نو د 8,000 دپاره دا غریب لګی دی، بس د 8,000 کې دومره خوند دی چې دا بس مثلا ټول عمر به په دې باندې تېروي او دې کې دومره مزه ده. که دا ستا خوښه ته راشه 8,000 ته واله، ستا تنخوا مال راکوه. و بهرحال زمونږ او ستاسو په هر څه کې قصور دی. مطلب مې خبرې دا دی هر وخت کې توبه ویستل پکار دي. بعض وخت کې مثلا یو بچی دی موږ په بچپن کې د هغې تربیت کې کمزوري کړې ده چې غټ شو ظالم شو، نو تا نه خو خبره هیره ده، تا ته خو صرف دا خبرې یادې دي ډېره ښه روټۍ مې ورکړې ده، بچو له مې ښه بلډینګ جوړ کړی و، ډېر اعلی تعلیم ګاته او کالج یونیورسټۍ مدرسې ته مې لېږلی و، نورې خبرې خو تا نه هیرې دي. نو د دې وجې نه عزتمندو د هر څیز یو موقع. قرآن کې الله رب العزت فرمای ایحسب الانسان ان یترک سدى، وایي دا انسان ما باندې دا ګمان کوي چې دا موږ داسې آزاد او چټي شی پیدا کړی دی. وایي داسې نه ده. سده فضول سی ته ویل کېږي، آزاد فضول سی. سده اصل کې د عربۍ ټکی دی. عربیانو د ټولو نه بهترین سیز د هغوی په نسبت باندې اوښان و، اوښې او اوښان د ټول نه غټ مالداره به و. دې وجې نه اوښان قرآن پاک کې الله عربو ته ډېر بیان کړي دي. نو د هغوی مال به دغه زیات و. سودا هغه اوښې ته ویل کېږي، هغه اوښ ته وایي چې هغه بلکل کنډم شي، نه د هغې سرمن بې خرڅېږي، نه هغه پی ورکوي، نه غوښه د کاري. نو د عربیان بس داسې اوښه بیا ځنګل ته پرېږدي، وایي روکې کاسې ځای پې سله بندې ګیا به دنه خوري، ګیا به ول راوړي او ځای هم دنه نیسي، نو څه پې کې بس چټي شی دی ځنګل ته وشړه. نو الله رب عزت وایي تاسو داسې ګمان کوئ چې تا ما داسې اوښان پیدا کړي چې بس داسې چټي شی ستا نه به زه د یو څیز تپوس کومه، ته اکسیجن استعمالې هره ساه،
د دې سا تپوس وکړه هلته چې کله یو مریض مړ شو او ډاکټر ویلې که تاسو یو 15 سکنډه مخکې را رسولی وی او یو 15 ساګانې مخکې تاسو را رسولی وی سړی بچ کېدو بیا به درته د 15 ساګانو پته ولګي وایي که 15 یو منټ مخکې م را رسولی وی سړی او اکسیجن هم ورته پاس کړی وی نو بس وایي سړی بچ کېدو بې سړي ته پته ولګېږي چې د یو سا دا زه چې روزانه اخلم د دې څه قیمت دی او د یو سکنډ او د یو څو ساګانو د هغه سړي نه تپوس وکړه چې منټ مخکې د سړک هغه وخت هغه طرف ته ولاړو ټیک ټاک وو خو یو سکنډ پس چې دې خوا راوړېدو اوس سړی چې کوم دی په هغه سړک باندې مړ پروت دی چې دا سکنډ څومره قیمتي وایي کاش چې دا یو سکنډ مې صبر کړی وی او لږ وروسته راوښتی وی نو بس اوس به کیسه ښه سمه شوې وی په یو سکنډ کې د سړي دنیا بدلیږي د دنیا نه بل دنیا ته روان شي نو الله رب عزت انسان داسې چټي نه دی پیدا دا چې کوم خوراکونه کوي دا څیزونه چې کوي نو دا د دې به د ده نه تپوس کېږي دې وجې نه عزتمندو الله سره تعلق جوړول ضروري دي موږ او تاسو دا دنیا داسې یو وایرس دی دا چې کله په دماغ راشي په زړه باندې راشي نو بس الله قدرتونه انسان ته بیا داسې مدم مدم ښکاري او هغه دې خوا څیزونه ورته صحیح ښکاري نو زمونږ او آخرت منځ کې الله وي ما پرده پیدا کړې دا پرده دا دوړه موږ نه اخوا عالم هیر کړی دی نو په الله باندې باور کول پکار دي عزتمندو او الله سره تعلق بحالول پکار دي او کوم انسان چې الله باندې باور وکړه من اعتمد على مال فقد قل کم سړی چې صرف اور صرف په خپل مال باندې باور کوي د مال به قلیل شي کم بشي کم مطلب دا نه چې ورک بدي شي یعنی مال به سره موجودي خو کار به دې پې نه کېږي نو کم شي هم دغه دی که نه کار به من اعتمد على علم فقد ضل کم سړی چې صرف اور صرف په خپل علم او فهم باندې دغه کوي چې بس زه هره خبره کې ټیک یم وایي د ده دا علم به دا ګمراه کي من اعتمد على عقل فقد اختل کوم سړی وایي زما کوپړۍ کې چې کوم دماغ دی ما ته د چا ضرورت نشته نه د قرآن نه د حدیث نه د هوښیارانو نو د ده دا علم د ده دا عقل به یو ځل خراب شي ومن اعتمد على الله کم سړی چې په الله باور وکړي فلا قل ولا ضل ولا اختل نه به د ده عقل خراب شي نه به د ده مال د سره چې کوم دی بې وفایي وکړي او دغه رنګ عزتمندو نه به د ده مال کم شي او نه به د ده علم دا ګمراه کي دا به صحیح ځي ته ورسوي نو د دې وجې نه عزتمندو الله باندې به باور کې تاسو ګورئ عزتمندو کله نه کله موږ یو مثال درته پیش کوم کله نه کله موږ ګاډي کې ځو اکثر د دکانداران خلکو نه موږ تپوس کړی چې هلکه ته خپل ګاډي کې ګجراوالی ته لاهور ته ولې نه ځې وایي مړه پوره غم دی هر طرف ته به یې سوچي اکسیډنټ ونه شي فلانې ونه شي ډنګرې ونه شي بس وایي د پرایویټ ګاډي ښي بس شاته پکې سم له اوده شه اوس ګورئ عزتمندو موږ او تاسو 50-60 سورلۍ او هغه ډریور او کلینډر هم زموږ غوندې انسان دی ته وایې زه په خپله ګاډی ځکه نه چلوم کېدی شي خوب را نه شي نو هغه لږې خوب ورلی نو بیا هغه هم ورتلی شي که ته اکسیډنټ ونه شي نو که د هغه نه اکسیډنټ وشو هم ستا په شان انسان دی ته وړوکی ګاډی هغه سره خو ستا نه هم غټ دی په هر ځای باندې ورځي بچ کول هم ګران دي خو نه بس انسان الله رب العزت د ده په زړه کې یو اطمینان پیدا کړي دا په دې ډریور باندې باور کوي وایي زما دا تکړه ډریور دی او دا ټول عمر دا ګاډی چلولی دی او بس د سره چې کوم دی ګوره هر وخت ځي راځي نو ګوره ټول کسان سورلۍ اکثر شاته ودی اکثر سورلۍ اکثر کسان هغه اودی موبایل کې ګوتې وایي چا سره خبرې کوي اخوا دی خوا ګوري بس یو ډریور دی هغه صحیح روان دی او د دې ټولو په دې باندې اعتماد دی او الله یې منزل ته ورسوي نو سوچ کوه تم مخلوق یې دام مخلوق دی هغې کې اکثر چرسیانې وي بیا هم پې ته بروسه کې وی زمړه سړی تکړه دی او به مې رسوي څه چلته او عزتمندو ته پې بروسه وکړي او تا یو منزل ته ورسوي نو سوچ کوه د دې ټولې دنیا چلونکی ذات الله دی ان القوة لله جميعا
ټول قوتونه الله سره دي. هغه الله چې ویلي چې دنیا داسې چلی نو صحیح به چلیږي. ما باندې بروسه وکړه بنده، زه به دې چاته نه پرېږدم. ما باندې یقین وکړه چې زه موجود یم او زه به ستا هر غم تا نه لرې کړم، او که څه غم د باندې رالی د هغې بدله بیا بله غټه بدله در کړم. موږ په یو ډریور باندې بروسه کوو، خو د دې ټول کائنات چلونکي رب باندې ډېر کسان بروسه نه کوي. دا څومره کمزورې خبره. پلار چې څو پورې ژوندی که کاروبار نه م کوي زمونږ پې بروسه وي، پلار مې ژوندی دی، حالانکې هغه پلار هېڅ کار نه کوي، هسې پلار بیا د بي دي مافیا هسې تشپاڼئ، غریز کې هم نه وي، خو بیا هم یو ډاډي ځکه او پکار هم دی. بچي مې لا شته دی، بچو کې یو هم عزتمندو داسې څه ښه شان شی نه وي، خو بیا هم سړی وایي نه بچي مې شته. نو سوچ کوي عزتمندو دا بیکاره بچي باندې ته بروسه کې، کمزوري پلار باندې بروسه کې، نو هغه رب چې د ټول کائنات چلونکی دی. د شپې کې ته بیمارې، ته چېرته وګوره ستا پلار تا سره شپه کوي، اخره کې داسې وخت راشي هغه پلار هم دې په هغه بستره باندې وده شي، هغه مور هم درته وده شي، ځکه بس نور نه شي کولی. څومره پورې به بچي ته صبر کې نه کېږي عزتمندو. مړي ته خلک عزتمندو جاړي جاړي، اخره کې بس په مقه ځای باندې وده شي او جړی ختمه شي. خو زما هغه الله چې د شپې کم پهر او کم حصه او کم لمحه ته راوچت شي، هغه الله تا ته چې کم دی ولاړي او هغه الله ستا خیال ساتي. دا داسې الله دی. نو بهرحال عزتمندو هغه الله سره به تعلق ساتي. نو د دې دپاره عزتمندو د خپلو بچو به صحیح تربیت کې دا خبرې به عالمان هم کوي، مشران به هم کوي، خپل اولاد ته به هم بار بار دا خبرې کوي بچیا الله سره تعلق برابر ساته. د دنیا دا رنګینې دي، دا څیزونه کم ختمیږي، خپله خواري کوه، حلال رزق کوه، هر څه کوه، خو الله مه خفه کوه. نو د دې وجې نه عزتمندو د دې خیال به ساتي. بعض وخت کې موږ یو ماشوم ته په دې کې کله ناکله سپورستغه خبر هم پلار کوي، مولوي صاحب هم کوي، قاري صاحب هم کوي، خو دې کې عزتمندو اصلاح پرته وي، دې کې یو غم یو درد پروت وي. سړي له غوسه ورځي چې دا زما بچی ګوره اوس هم په نه سمیږي، کله غوږ هم راکاږي او کله ورله ډنډم ورکوي، کله ورته غریب بې اختیاره شي کنزل خیره هم ورته وکړي، خو د ده په مینه کې شک نشته دی. د ده غرض هم دغه وي چې زما دا بچی کامیاب شي. یو ځل یو بچی دی هغه پلار ته وایي پلار ودګلو، څه خبره اترې ورته وکړلې، به ډېر زیات خفه شو. اوس نن سبا خواره سړی فلسفي دی، اوس یې پلار ته ښایي چې لکه زما دا زړه څومره خراب شو او ما ته څومره دک درد ورسېدلو. حاجي وایه څه چلو شو؟ یو کاغذ یې راواغستو، هغې داسې تاو راتاو کو، پهله ښایسته داسې کړاکېدار کاغذ و دی، فوټوسټیټ والا سره تاسو کتلي داسې نیغ کاغذ وي. بیا هغه کاغذ یې داسې نچوړ کو، داسې تاو راتاو کو، بیا واپسه کاغذ سیده کو. دې پلار ته وایي دا کاغذ اوس سیده کېږي؟ پلار ته وایي نه بچې دا خو اوس نه سیده کېږي، بس دقه شان دا کوږ وږ به او دا سلوټې به پکې وایي دقه شان زما دا زړه دی، دا اوس نه روغېږي چې زه دې یو ځل ودګلم او دا خبرې اترې دې راته وکړې. پلار ته وایي لګې دی، پلار ته ځان نه پلار جوړ کړی. او یا بل ته وایي بس پلار نه مې زړه موړ شو، جومات مولوي صاحب نه مې زړه موړ شو، بس ټول دا عیبونه. موږ هم د دې بازار دکانداران دا موږ ځان ته وایو، خو تم پکې او زم پکې. زما دا خوله د تاسو نه زیاته زما دې زړه ته او زما دې غوږونو ته نږدې ده. ته چې کومه خبره اورې اول یې زما دا زړه او زما دا غوږ اوري. پلارو ته یې نه بچیا مثال دې غلط پیش کو. ویل ولې؟ ویل د چلو که بار موټر سایکل ولاړ دی ته ورشه هغې له یو کیک ورکه، نو هغې له چې کوم دی داسې یو خپه باندې زور ورکو نو سټارټ نه شو. ویل ولې؟ وایي جي سټارټ نه شو. وایي ورشه یو درې څلور کیکه وله ورکه، چې درې څلور کیکې ورکړه موټر سایکل سټارټ شو. ویلې بچیه ته کاغذ نه دغه موټر سایکل دا خراب موټر سایکل کاغذ خې صفا کاغذ، که ته صفا کاغذ وې نو موږ ته څه ضرورت و چې ته موږ نه چوړ کولی. خو وران موټر سایکل یا وران موټر سایکل په یو کیک باندې نه سټارټېږي، درې څلور کیکه به وله ورکې. کیک وایي لتې ته، کیک څه ته وایي لته، نو درې څلور لتې چې دله درکړې ته اوس ګوره صحیح شوې. نو ته کاغذ نه، ته خراب موټر سایکل یې، خو ځان داسې به سپین کاغذ ګڼلی دی. نو دې وجې نه عزتمندو که مشران تاسو ته څه د عبرت خبره کوي، څه خبره کوي، نو دا غلط عمالی. دغه غریب سویمه ده هغه به تا نه مخکې قبر ته ځي، اکثر مشران مخکې ځي
او دا ټوله دنیا به هغه پلار کور به هم تا ته پاتي او هغه د پلار دکان به هم تا ته پاتي بیا به دا غزلونه به وې او دا ټپې به وې کاش زما پلار ژوندی وې او ما به تې سر قربان کړی وې او ما به تې دا پیسې قربان کړی دغه ټپې به ورکې او دا شعرونه به په فیسبوک ورکې پلار به دې بیا رانشي او مور به دې بیا رانشي که پیسې دله الله درکړي دا پې خرچ کا دغه رنګ عزتمندو که الله دله ځواني درکړي دا په خرچ کا نو بهرحال الله سره او مخلوق سره به تعلق برابر دا یاد لري عزتمندو زمونږ او ستاسو یو غلط فهمي ده دا اخري خبره اورئ دنیا کې اکثر انسانان ځان کامیاب ګڼي او ځان په حق ګڼي او د هغې یو وجه هغه دی وی ګوره که زه الله ته محبوب نه وې نو ماله به دوکان نه راکولی بعضوی ماله به بچي نه راکولی بعضوی ماله به حسن نه راکولی هر چاله الله څه نه څه شی ورکړی دی نو دا ظاهري څیزونه دا د الله نعمتونه ګڼي او دا ځان په حق ګڼي وایي زه سم یم دغه رنګ یو سړی یو عالم لرالی هغه ورته نصیحت کوو بچه سم شه دا کوه ستا باره کې کمپلینټ راځي علاقې والا فلاني والا نه 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 دا ټول ګډوډ دي که زه بد وې ماله به الله دا بنګله نه راکولی داسې ما ته سوځي او زما دې موټر ته سوځي زما دې بچو ته سوځي ورته ویل نه دا خبرې نه دي خلک دنه تنګ دي ویل نه که زما نه خلک تنګ وي او زه داسې بد سړی وی نو زما له به الله عذاب راکړی ما له به دا شیونه نه راکولی موږ دا څیزونه الله ته پیش کوو ما له ډېر نعمتونه راکړي دي دا یاد لره هغه عالم ډېر هوښیار و هغه ورته ویلې بچیا ته 5 وخته مونځ ټیم سره کې ویل نه نه 5 وخته مونځ خو نه کومه خو نور الله ډېر زیات نعمتونه راکړي دي الله را باندې ډېر هغه دی هغه ته کله ذکر کې یا ذکر د تقي خوند راځي یاره ذکر مې کړ خو مې چېرته ډېر نه دی کړی خو که یو ځل مې کړی خو صفا خبره دا ده دروغ نه وایم خوند من راته نه راځي روجي دې څه حساب دی کنډه مې روجې حج نه حج ته خو ولا زندګي شته کوو به که نه او الله رب عزت ته زموږ د حجونو څه ضرورت دی حج یې نه دی کړی روجه سمه نه نیسي د شپې چې ته راپاڅېدلی نه جومات ته نه راځې عبادت ته له خوند نه درکوي هغه ورته ویل ظالمه د الله د نه ټول نعمتونه اخیستي دي خو په څه باندې پوه نه دا یاد در عزتمندو په دنیا کې د ټولو نه لوی نعمت د الله مینه ده دنیا او موږ منځ کې د ټولو نه لوی یو انسان د مور او پلار خدمت ولې کوي ما سره مې پلار ډېره مینه کوي زه د پلار مینه ناک زوی ما او کم الګ ته چې پته ولګي چې زما پلار ما سره مینه نه کوي والله چې هغه بچی د پلار خدمت هم نه کوي زما پلار فرق کوي نور بچو سره سم دی ما سره داسې دی نو ګوره اصل شی مینه ده څه شی ده مینه محبت او چې کم پلار بچی سره مینه نه وي ټول خلک وایي بس موږ ته معلوم یې چې ته د پلار څومره خوښوي وایي هر څه خو راله راکوي هر څه دله درکوي خو مینه یې د سره د زړه نشته د ښځې چې د سړي سره مینه نه یو سړی خبر شي خاوند چې ما سره د دې ښځې مینه نشته دی دا ټول جهان پې تاریک شي او عزتمندو داسې ښکاري چې د اسمان د ده په سر باندې پروت وي د ده پریشاني داسې شي چې ولې زما دا ښځه ما سره مینه نه کوي ما خو له هر یو شی ورکړی دی هغه وایي بس قدرتي طور سره را باندې بد لګي نو په دې وخت کې به عزتمندو ستا د زړه کم کیفیت چې تا ښځې له ایسي ورکړی کمره دې ورکړي پیزار دې ورکړي او تا ته ښځه ووایي چې ته زما په زړه کې نه یې نو تا باندې به عزتمندو دا څلور قنجه دنیا څومره راتنګه شي ته به کاش چې دا ځمکه اوښلېږي او زه پکې دن نه شم دقه سوچ د الله باره کې م کوه کور یې درکړی دی مال یې درکړی دی دوکان یې درکړی دی حسن یې درکړی دی دا خو الله رب العزت سپو لم ورکوي دا خو الله رب العزت اندوانو لم ورکوي دا خو الله رب العزت سیکانو لم ورکوي دا الله رب العزت هغه روسیانو له ورکوي چې الله هم نه مني دې ته سوچ وکړه چې د الله مینه د سره شته دی او که نشته که د الله مینه د سره نشته دا ټول څیزونه بیکار دي او د الله د مینې اظهار دا دی چې په دقه ګرمۍ کې د الله رب العزت د خپل کور کې کښېنئ تا ته د ګرمۍ اظهار نه کېږي مونځ ته دې راولي په ګرمۍ کې مونځ کې په یخنۍ کې مونځ کې د تلاوت موقع درته میلاویږي د تبلیغ د موقع درته میلاویږي بل نیک عمل درته د انصاف موقع درته میلاویږي نو پوه شه چې الله د سره څه نه څه درجه کې مینه کوي او ستا دا کارونه د الله خوښ دي ځکه دله الله توفیق درکوي الله دې موږ او تاسو ټولو سره مینه محبت وکړي اذان وکړه